وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين الطيبين الطاهرين المعظمين المكرمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. دی آیتون مبارکو باندې په تیره جمعه مبارکه کې هم بحث شوی او ما تاسو دا وعده کړې وه چې زه به انشاءالله پر روانه جمعه کې به هم د دغې مسلې چې کومه مسله روانه وه چې هغه د حیلې متعلق چې حیله دوه قسمه ده، یو حیله شرعیه ده او یو حیله غیر شرعیه ده. نو حیله شرعیه چې کوم ده نو دا قرآن کې ښکاره و الفاظو باندې دوه ځایه ذکر ده او ما د هغې تذکره کړې وه چې یو ځای سورت یوسف شریف کې دغه راغلی دی چې وکذالک کدنا لیوسف. دا حیله مونږ چې کوم دی د دې ورور بنیامین د پاتې کولو دا حیله مونږ یوسف علیه السلام ته ښودلې وه او په هغې طریقه باندې هغه خپل ورور بنیامین چې کوم دی نو پاتې کړی و دا غرونه. نو دغه حیله دا شرعي هیله ده ځکه چې دا پیغمبر ته خدای ښودلې ده او بیا هغه مبارک په دغې باندې عمل کړی دی او هغه مقصد ته رسېدلی دی. دویمه حیله چې تاسو ته ذکر شوی وه خو صرف دې اداش کې راولم ځکه چې ویل خو شته دی خو د اورېدلم وي خو یاد پاتې کول چې دی نو دا ډېر ګران کار دی ځکه د سړي نه اکثر هغه خبره یې دی چې پرون تېره جمعه ما سوي دغه خبره بیا د ډېرو کمو خلکو ته به یادي. نو به هر حال بله هیله دا وه چې حضرت ایوب علیه السلام مبارک خو ډېر صابره و خو چې کله بیبي دا حکیم هغه خبره راغله چې ته به وایې چې زه به داسې دارو درکړم دا ایوب علیه السلام یادو دی به ښه شي خو تاسو به وایئ چې دا تا ښه کړه. په دې باندې ایوب علیه السلام ډېر سخت خفه شو پیغمبر د خدای ته ځکه شفا ورکول الله کوي د آیات ساتي او دا خبره ده چې اسباب نه موږ تاسو په اسبابو حکم لګولی شو او پیغمبران علیهم السلام چې دي نو هغه حسنات الابرار سیئات المقربین ګڼلی شي نو هغه مقربینو هغې دا نه ګواره کوله چې دا ووایم چې دا داسې د حکیم ته نسبت وکړم دا داسې وایه چې یاره الله ښه کړی ما خو دا سبب مې دا دارو ګرځېدلی دي او د فلاني حکیم راته یا فلاني ډاکټر راته نسخه تجویز کړې ده دا خو ټیک ده. اوس دغلته کې چې کوم قسم ایوب علیه السلام خوړلی و چې تا به زه سل لختې وامه که زه جوړ شوم دې مرض نه د هغې نه الله رب العزت جوړ کړه تاسو د زمین کې په هغې باندې ډېره ښه وضاحت هم کړی و. نو بیا الله رب العزت چې وفرمایل چې خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث. دا دغه شانته کې د ډکو د لختو یو ګوچه چې کوم دی نو واخله او دا پې ووهه او خانشېږه مه د سل لختو په ځای باندې دا یو ګوچه ترې جوړه کا د لختو یعنې د چخچو او په هغې باندې دا ووهه او خانشېږه مه. نو زمارونو دغه ځای کې دا هیله پیغمبر د خدای ایوب علیه السلام کړې وه او چا ورته ویلي و الله ورته ویل چې خذ بیدک په لاس کې په سلو ډکو مشتمل یو جارو یو ګوچه واخله او دا پې ووهه خانشېږه مه. دا هیله هم ورته الله ښودلې په دې ځای کې چې کومه هیله ذکر ده
او مفسرین ذکر کوي نو هغه چې شیطان دی خلکو ته د ښکار چل ښودلی او د بیان چې دا به د خالي په ورځ به تاسو کندوړی ورته وکنئ بیا به یې د بله ورځ باندې ونیسئ خو دا اوس قرآن کې نه ده ذکر او هغه په قرآن کې ډایرکټ ذکر ده نو اوس چې کومه هیله په قرآن کې ډایرکټ نه ده ذکر هغه خلک مني د هغې په وجه باندې خلک د خیر نه منع کېږي او چې کوم خیر الله رب العزت په دغه حیلو باندې ورکړی و نو هغه چې ډایرکټ ذکر دي نو هغه نظر انداز کېږي نن سبا اوس دغه وجه باندې ما تاسو ته وي چې هیلې دوه قسمه دي بیا مې تاسو ته هغه هم درکړی و چې یاره یو سړی دی مثلا هغه شراب دی حرام دی اوس ته دې ته چې کوم دی نو ځان نفسه یو دغه وګورې او یاره بس هیله بانه ورته وګورې او ځان له حلال کې دا نشته یا مثال په طور باندې سود دی هغې ته څه لار جوړه کړي او سود بس چېرې دا ټیک دی نه دغه هیلې ناروا دي ما تاسو یو مثال بل هم درکړی و چې تاسو مثلا یو سړی دی هغه باندې 1 लाख روپۍ زکات دی مثلا نو هغه په دانو وغیرو کې چې دی نو هغه 1 लाख روپۍ کې دي منځ کې یو غریب لیور کې چې دا واخله دا د زکات مال دی او بیا ورته وایي چې مړه په دې دړۍ یا په دې کیلو یا په 2 کیلو غنمو به ته څه کې خدا ماله واپس راکړي پیسې ویله درکم خیر دی د هغې چې 100 روپۍ کېږي ته ویله 200 ورکړي خو هلاک دي تېنه پکې داسې نه دا دی هغه چا وایي که نه وایي چې ملا صاحب مې دوکه که نو ملا صاحب نه دوکه کېږي رب العزال چې کوم دی نو دا خو تا غله د هغه د ذمه فارغې ځان نه خدای باندې نه فارغي دا ناروا هیله ده دقه شانته کې الله رب العزت په قرآن کې حکم کړی دی چې وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين په هغه خلکو باندې چې هغوی د روژې نیولو طاقت نه لري یطیقونه اطواق یطیق اطاقتا دی کې حمزه د سلب ماخذ د پاره ده مفسرین وی وعلى الذين لا يطيقونه چې څوک د روژې نیولو طاقت نه لري نو دوی باندې فدیه د طعام د مسکین ده نو مطلب دا دی چې څومره روژې یو سړی د مثال په طور باندې روژې پې پاتې دي نور څه چې دی نو د شریعت په پابندۍ کې دي منځونه دي قسمونه دي دا خو ذمه فارغول دي اوس ما تاسو ته خبره کړې وه چې کله 50 روپۍ د یوې روژې فدیه وه نو په هغه وخت کې مونږ حساب کړی نو 1,08,000 روپۍ د کال د منځونو فدیه راتله نو چې تا نه د 1 کال 2 کاله 3 کاله 4 کاله 5 کاله او دا پرواګه اوس دا منځګزاري خو اوس ته به وایې چې لکه زمانه نه دی قضا 5 کاله به شوي 4 کاله به شوي 3 کاله به شي نه به قضا ده مثال په طور خو علما وایي د دې به حساب وکړي هغه حساب به وکړي د عمر په لحاظ 14 کاله به دې خیر دې لر کړي یا 12 کاله به دې لر کړي دا جینې د بلوغ چې کوم دی نو کمه موده 9 کاله ده 9 کاله دې لر کړه یا 12 کاله کمه موده دا دې لر کړه نور حساب وکړه چې 100 کاله دې زندگی کړې ده خو د دې ټول حساب به ولګي په دې کې ابل یو مولوي صاحب ډېره زبردسته نقطه کړې ده و یاره زه تا ته به د منځونو پته چې ما نه دونه زما د پلار نه دونه قضا دي یا ما نه دونه قضا دي یا نه دي قضا حساب به وکړي روژې به مو کې خیر دی خو ستا د پلار یا د مشر یا د مرحوم ده به چې دی نو قسمونه کړي هغې خو تا ته اړو پته نشته نو دا قرآن چې بیا په دې دایره کې اسقاط دغه دپاره چې کوم دی معافي ذمې دپاره او د برکت دپاره دا قرآن سره دین وي دا د دې دپاره دی تر دې چې د ده په ذمه باندې نن سبا چې دی تاسو مثال حساب وکړئ څه د 3,000 د پاسه تروړه شوې ده د وړو ښه وړو
چې د هغې حساب وکړې نو 50 اوس پاتې دي چې 300 روپۍ هم ته د فدیې حساب وکړې نو بیا ته دا څو شو یو په شپږ باندې د 50 ته نه لاړه خبره ورسېدله 50 ته ګوره 300 ته وګوره خو د 300 حساب وکړه 365 راځي کا په هغې کې شپږ منځونه حساب کوي تر موسل حساب یې بیا حساب وکړه چې د دې نه څومره لک روپۍ راځي اوس یار که یو سړی دی ښه وسې کېږي د هغې د ورکولو د پلار د منځونو د مور د منځونو حساب یې وکړو د زوی یا د ورور د منځونو حساب یې وکړو او دی بلکل ټیک ټاک دی ورکولی شي یار وسې کېږي مالدار خلک شته کروڑونه روپۍ دي مثال په طور یاره ډېرې زیاتې دي خو د ده وس کېږي نو ملا صاحب دی بیا تا ته نه وایي چې خیر دی لکه ته هیله وکړه بس ځان په دې دغه کړه نه حقیقتا یې ورکړه حقیقتا که چېرته دغه پیسې چې څومره فدیې ته رسي ستا سره شته دی بالفرض ستا 100 لکه روپۍ کېږي فدیه او د تا سره چې دی نو 15 یا 10 لکه روپۍ دي اوس دغه 10 لکه روپو باندې باقي چې د سر نشته په دې باندې ته څه وکړه دایره وکړه خلک چې دی اکثر وایي یاره دغه نوټ دی نو دا څنګه بدل شو نو موږ وایو داسې مه وایه په تبدل د ملک سره تبدل په عین کې راځي دا قانون دی مثال په طور باندې رسول الله علیه السلام مبارک تا د هغو بیبیانو مبارکو ته چې دی نو غوښه راغلله وی دا چې کوم دی نو دغه ده صدقه ده نبی علیه السلام ورته فرمایي ستاسو دپاره صدقه ده او ما دپاره هدیه ده بدله شوه هلته نه راله دلته منتقل شو دا بدل شو بیا ته وایي چې وایي ته 10 کسان موږ وایو 10 کسان کېنوئ غربا کېنوئ سید به پکې نه وي مالدار به پکې نه وي دا مال چې دی دی کې به د یتیم مال هم نه وي دا ټولې خبرې پکې راوله عجیبه خبره دا ده چې دا کوم یو پلار مړ دی د هغه زوی پاتې دی نو د دې زوی به په دې مال کې دونه برخه نه چې دا دی په دا دور اسقاط کوي بس یتیمانانو هغه خبرې ته هغه ته اوس ته لاړلې یا به دا وارث دومره هم چې دی نو دغه نه لري چې په دې خپل پلار باندې دومره چې دا کوم شی راوړلی دی دایرې دپاره نو دې کې هم یتیمانانو ته خبره وررسېدې د خپله جیبه نشي برداشت کولی تا لکه هغه بانه غونته بیا دې منځ کې راشي خو موږ وایو چې کوم د شریعت دا کومو خبرو لحاظ کړي د هغې خبرو لحاظ پکې وکړه خیال دی که نه سړی دی بی یو سړی غایب دی د هغه نه دی او یا مثال خبر نه دی مه کوه د هغه نه که نه بی مونږ چې اجازت دی نه تپوس چې په دې وجه کوو چې دی ووایي چې سبا پکې دا نه خپل مال دی حرام دی نه نابالغ دی پکې ناس نه لیونی دی پکې ناس نه سید دی پکې ناس نه مالدار دی پکې ناس نه دا ټولې خبرې راجمع کا دغه مال کې به چې کوم دی نو د یتیم مال به پکې نه غریب مال به پکې نه چې هغه نشته دی په موقع باندې یا مثال په طور دا یتیم دی دا هغه ماشوم دی ما تاسو ته خبره وکړه اوس زما مثال زه په مور باندې دایره کوم او زه پیسې کېږم نو دی کې د یتیم شي خو زه کوم بهرحال خو چې د ټولو خبرو لحاظ پکې وساتې که نه د بیا فایده ډېره د عمر رضی الله عنه مبارک ډېره کړې ده اجعلوا القرآن وسیلة لنجات امواتکم دا قرآن وسیله د مړي د نجات دپاره چې دی نو تاسو وسیله د نجات د مړو دپاره وګرځوئ دا هغه لیکلي فتاوا سلطاني او داسې نورو فتاوو چې 15 کالو دغه چې کوم دی چې یو پیره قرآن عظیم الشان وګرځوي نو د 15 کالو د ما فاتحو دغه پکې راګرځي برکت یې دومره ډېر دا به د مال سره ملګري کې په دغې به هم دا خیال ساتي چې د قرآن بې ادبي را نه شي
خو بره پروت دی هغه خو چې دی موږ لحاظ ساتو خو د دې مړي د لارې مل کوي ځکه چې خدای پاک په ده رحم وکړي سړی و یاره چې ټول عمر وي قرآن ته مخ کړي نه یو تاسو بیا دا مړي په قرآن درناوی خدای مو سره وداسې نو موږ ته که دې سرکوزي ټول عمر قرآن سره تعلق ساتلی نو بیا خو دې بادشاه اوس ګناهګار دی ډېر حقدار دی چې دا غافله ژوند دې تېر کړی دی اوس ته چې کوم دی ستا نمبر دی نو خیر الناس من ینفع الناس غوره بنده هغه دی چې هغه بل ته فایده ورسوي که هغه مړی دی او که ژوندی دی چې فایده ورته ورسوي زما وروڼو بیا ځکه چې دی رسائل د ابن عابدین شامی ولیکل چې ولا ينبغي ان يتساهل في هذا الامر اي دور الاسقاط فان به نجات الانسان من غضب الله تعالى وعذابه د غضب او د عذاب د الله نه بدی کې څه نجات دی نو حیلتن که حقیقتا یو سړی فدیه ورکوي شي زه مال د خدای پاک پسرا کی چې زه خپل مړو حقیقتا فدیه ورکوي شم زه به درته وایم چې هلکه مه کوه پې وشو که چې اوس وس کېږي که نه خو ګورې که د وسه سره د بیا هم پې وکړه نو بیا هم د پیدې نه نه وځي ما ته یو سړي وي یاره وي جي دا څنګه یو نوټ دی د 0 نوټ دی نمبر یې تا نوټ که دقه دی یا د 500 نوټ دی نمبر دی نوټ کړو د سره ما سره هم دقه دی د سره هم دا دی د سره هم دقه نمبر دی د سره هم دی دا څنګه چې دی نو دغه شو ما ورته ویلی مې ګورې دې باندې ځان پوهې که دا 500 روپو نوټ تا ویړو کاټلنګ بازار ته دکاندار له دې ورکوم رکشه دې پې ډکه د سامان راوسته زما لاس کې مغه نمبر اوس هغه لاس کې مغه نمبر دی اوس هغه پېښور ته یا مردان ته لاړ دالته نه سوزکې ډک راوسته هغه نمبر دی د مردان والا سرم دی او د اډې والا سرم دی مردان والا لاړ پېښور نه پیچې دی نو ډاکشن ډک راوسته هغه نمبر دی مردان پېښور والا لاهور ته لاړ لاهور نه مغه نمبر دی او هغې باندې چې دی نو دا ورکوټې دغه چې کوم دی نو شازور یې پرې ډک راوستی بیا د هغې ځای نه کراچۍ ته لاړه دغه نوټ حقه نمبر نوټ دی صرف بدلیږي هغه پې د هغې نه زیات یو ټرک مال یې پرې راوړه مثال په طور نوټ یو دی خو کار بیل بیل کوي هر ځای چلیږي چې د خدای په نوم باندې ته کله صدقه لږه مو کې نو الله پاک وایي داسې تربیې کوي لکه د اوښې د بچي چې کوي نو چې کله تا دلته وړه صدقه کړې هلته به د احد د غر په اندازه باندې په تله د میزان د نیکۍ کې راځي د دې وجې زما وروڼو نو دغه هیله چې کوم دی هیله شرعي بالکل په دې کې کوم مثال د چا سره نور هېڅ هم نه وي که نه نو د قرض راواخلې د چا نه یو اوږې راوالې یا نیم اوږې یا د هغې قیمت په هغې باندې تیرو کې چې کله د مړي حق برابر شو هغه سړي له واپس ورکوي والي ته واپس نبی علیہ السلام له یو صاحب راغی د قربان مانه په روژه کې رانه داسې معامله راغلی د بانډې اوسېدونکي وو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویې دغه وکړه سره وړه شابه دومره چې دی نو وږي کجوري هغه ورته وایي وس مې نه کېږي غریب یم نوې روژې ونیسه 2 میاشتې وې ما یې ونیولې شو نو دا به رانه ولې داسې کېدی شو ویلاړ شو عثمان غني صاحب نه عثمان غني صاحب نه وږي کجوري راوړلې رسول الله علیه السلام ته وایي مال یې راکړه هغه ته واغستې بیا چې دی نو بیا وله ورکړې بیا وله ورکړې بیا ته واغستې بیا په دې طریقه باندې د شپېتو روژو هغه چې پوره شو بیا ورته دا واخله او دا چې کوم دی نو په غریبانانو تقسیم کوي زما نه غټ غریب څوک دی زه په خپلو بچو یې وخوره دین کې ډېر خواږه دي هر طرف ته ستا چې کوم دی هغه بیړه پار کوي خو که ما ورته حقیقت کې څه وکړو سوچ مو ورته وکړو نو الله فرمایي جل جلاله ثم تولوا ولقد علمتم الذين اعتدوا او خامخا په تحقیق سره تاسو پېژندلي او هغه خلک چې تجاوز یې کړی ستاسو نه د حق نه په ورځ د خالق په ښکار د میانو سره فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين پس ویلي موږ دوی ته چې شی شادوګان ذلیل او زیانکار فجعلناها پس دا چې دا شکلونه مسخ شادوګان ته جوړ شو الله وی فجعلناها نکالا لما بین یدیها پس ګرځولې موږ دې لرا نکالا عذاب د پاره د هغه چا چې وړاندې د دین دي یعنی په دغه مخه باندې دي وما خلفه چې رستو دي دا مخکینو د رستنو د پاره دا یو عبرت
الله پاک ګرځولې ده او دې لپاره چې کوم دی نو عبرت دی چې بیا دې داسې نه کوي وموعظة للمتقین او دا وعظ او نصیحت د پاره ده وعظ او نصیحت د پاره ده چا د متقیانو الله دې موږ تاسو ټول متقیانو ګرځي الله دې موږ تاسو ټول دنیا او آخرت خسته وګرځوي دیو جن مارزو کو شریعت کی خپل مقصد کول غواړي خو به یو سړی وایي دغه نشته واغه نشته هلکه او دا خو د غریب دپاره دي نو مونږ وایو زمونږ په دې مقتدیانو کې یوازې غریبانان خو نه دا غریبانانو خو دنیا ډکه ده کم مناسب په غریب باندې وکړه دا غبانه ده ونه تاسو باورې چې تاو ما دوکه کوي که نه یاره چې دا د غریب دپاره ده نو وایي مولي صاحب ستا دا مقتدیان ټول نوابان مې دي که غریب پکې چې شته که نه چې شته نو تا په کم غریب کړی دی چې مونږ ته پته لګېدلي چې او ته رښتیا وایې چې د غریب دپاره ده ستا نور چې کوم دی مقصد نشته مقصد دا دی چې څه د هغې د طبیعت موافق دي هغه به منو چې څه طبیعت موافق نه وي هغه به نه منو الله دې موږ په ټول دین باندې د عمل توفیق راکړي وما علی الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله دعا وکړه الجن والاسود والاحمر والازرق صاحب الكوثر وبارك وسلم صلاة الدائمة سنت کوئی